نو د وینځ نکاح بغیر د هغې د آقا او د هغې د مالک د اجازت نه بغیر نه کېږي. غلام دی کو دې ځان دپاره نکاح کول غواړي په خپله دې نکاح نشي کولی تر څو چې وله مالک اجازت نی ورکړي یا وله مالک په خپله باندې نکاح نی کړي. وینځه ده نو که دا په خپله نکاح کوي د دې په خپله نکاح نه کېږي تر څو چې وله مالک اجازت نی ورکړي یا مالک په خپله باندې نی ورکړي چاله په نکاح باندې. هسې د دې وینځ هم نکاح نه کېږي د غلام هم نکاح نه کېږي. فنکحوهن تاسو نکاحونه وکړئ د دې وینځو سره باذن اهلهن د دې د مالکانانو د دې د آقاګانو په اجازت سره. وآتوهن تاسو ورکړئ دې وینځو ته اجورهن د دوی مهرونه بالمعروف د دستور مطابق. نو دلته کې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې دا خاوند دې وینځې لکه مهر ورکوي نو دا د دې وینځې حق دی دا د دې وینځې کېږي. او امام ابو حنیفه رحمه الله او نور ائمه دی فرمایي چې دا د وینځې حق نه دی دا د دې د مالک حق دی ځکه دا وینځه مال دی څنګه چې دا وینځه د آقا او د مالک ته دقه شان د دې وینځې سره چې کومې پیسې دي کوم مهر دی کوم مال دولت دی دا هم د دې مالک دی. او د دې وینځې دا مهر چې کوم دی دا د دې مالک کېږي دا د دې مالک حسابېږي د وینځې نه حسابېږي. او دغه فرمایي امام مالک رحمت الله علیه چې نه دا د دې وینځې حق دی دا پکې اختلاف دی. وآتوهن تاسو ورکئ دې وینځو ته اجورهن د دوی مهرونه بالمعروف دستور مطابق. محصنات د وینځې به څنګه وي محصنات چې دا وینځې پاک دامنه وي دلته دا محصنات په معنی د پاک دامنې سره دی. بعض ځایونو کې محصنات په معنی د شادي شده سره دی معنی د ما قبل او د ما بعد سره ځای په ځای باندې بدلیږي را بدلیږي. محصنات چې دا وینځې پاک دامنه وي غیر مصافحات نه چې دا ښکاره زنا کوونکي وي دا وینځي چې دا پاک دامنه وي دا زنا کوونکي نه وي نه ښکاره زنا کوونکي وي ولا متخذات اخدان او نه پټ اشنایان نیونکي وي نه پټ یاران نیونکي وي او نه پټ زنا کوونکي. مطلب دا دی چې دا وینځي داسې دا پاک دامني نه پټه زنا کوونکي وي نه ښکاره زنا کوونکي چې دا پاک دامنه وي. دا د هرې ښځې صفت پکار دی. خلک څوک حسن پسې لاړ شي وروستو چې کوم دی بیکګراونډ یې نه ګوري او څوک چې کوم دی په اعلی خاندان پسې لاړ شي او څوک چې کوم دی په پیسه مال دولت پسې لاړ شي. اصل دا دی چې په ښځه کې تقوا وکړي چې څومره تقواداره ده چې تقوادار نو دا الریډي به د خپل عزت حفاظت نو دا د ښځې شرط دی چې ښځه پاک دامنې داسې ښځه په نکاح باندې اخیستل غواړي. د وینځې او د غلام سزا نیمه ده د دې هر یو څیز نیم دی. ښه عامو ښځو ته به 3 طلاقه ورکړي وینځې دپاره 2 طلاق دي یو نیم راځي خو طلاق نه نیمېږي د دې وجې نه شریعت ولې 2 طلاقه مقرر کړي دي. دغه رنګې وینځې باندې عامې ښځې ته زینه وکړله او غیر شادي شده ده نو دې دپاره 100 کوړي دي او د وینځې دپاره 50 کوړي دي 50 کوړي د هغې په نیمه باندې سزا ده. دغه رنګې چې یو ښځه ده شادي شده ده یو غیر شادي شده دپاره خو کوړي دي 100 کوړی د وینځې دپاره 50 کوړي دي. چې کومه شادي شده ښځه ده یا شادي شده سړی دی دی بدکاري وکړله د دې دپاره بیا رجم دی سنګسارول دي په ګټو باندې بیا مړ کوي. نو د وینځې سزا خو نیمه ده نو که وینځه شادي شده شوه او دې ګناه وکړه نو دې له په دواړو صورتونو کې کوړی ورکولی کېږي 50 کوړی بوله ورکولی کېږي. ولې رجم خو نیمېږي نه که نه سنګسارول او مړه کېدل خو نه نیمېږي. نو د دې وجې نه شریعت کو وینځه شادي شده ده او کو غیر شادي شده ده په دواړو صورتونو کې به دې له 50 کوړی ورکولی کېږي ځکه چې دا سنګسارول نیمېږي نه څنګه چې طلاق نه نیمېږي. نو دغه شانتې ازاده ښځه خو به ته سنګسار کې په ګټو باندې مړه کړي خو مړه کېدل خو نه داسې خو کېدی نه شي ښځه نه مړه ده نه ژوندی ده داسې خو ته پرېښودی نه شي. د دې وجې نه شریعت وي چې په دواړو صورتونو کې به دې له 50 کوړی ورکړي. غلام هم دقه شانتې دي د غلام سزا هم دقه شان غلام زینه وکړه دا هم سنګسارولی نه شي دله به 50 کوړی ورکولی شي. دا حکم د هغه چا لپاره دی چې هغه د ګناه نه یریږي یعنې دا د وینځې سره به نکاح هغه سړی کوي چې دی وي که زه نکاح نه کوم نو زما نه ګناه صادرېږي زنا رانه کېږي نو د هغه چا دپاره دا حکم دی چې دی بیا د وینځو سره هم نکاح وکړي حتی تر وسه دی دا کوشش کوي چې د وینځې سره نکاح ونکړي او که دی مجبوره شو او ګناه دې صادرېدله او د آزادې ښځې د نکاح وس نه نو بیا دې وینځې سره نکاح کولی شي.